لیډران څه شو اذان ته چې غټ غټ لیډران وای بلاول څه شو مولانا صاحب څه شو نورا دسه جو تاسو ته مولانا پسې به غلطه خبره نه کوئ یو خبره ته کوم چې په چا پسې به غلطه خبره نه کوئ ګوره فرعون احتجاج دی دا زموږ حق دی چې موږ په مولانا پسې هم خبره وکړو موږ په عمران خان پسې هم خبره وکړو موږ په بلاول پسې هم خبره وکړو چې یاره سپین خان په نشاط چوک کې 5,000 کسان را جمع کولی شي نو انشاءالله تعالی دا په یو کې کوئ او انشاءالله تعالی چې زمونږ له احتجاج په پرامن جاري انشاءالله تعالی زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم بیا زه د دې پولیسو وروڼو هم شکریه ادا کوم د الکترانیک میډیا هم شکریه ادا کوم د پرنټ میډیا هم شکریه ادا کوم د پریس کلب ممبران چیرمنان دا غوم ډېر زیات ستاینه کوم بله خبره زه دا کوم کلن من په بابري مسجد باندې خبره ونه کړو نو زه وایم چې دا به ډېر د افسوس او د شرم مقام وي نن زه تاسو ته دا خبره کوم دا واضحه کوم چې بابري مسجد کوم سړي ونه لاسونه په خدای مې د قسم چې دا لاسونه دې کټ کړي ولې زما سپک نظر نه ګورې زه ستا تر مثال ته په سپک نظر ګورم نه دا ستا حق دی دا ستا عیني او قانوني حق دی خو زمان عیني او قانوني حق دی ته زما مسجد ته دا نږدې شه قسم مې دې په خدای چې دا ترتوړی ته نه مات کړم بله خبره زه کوم زه د انډیا سپریم کورټ ته چې کم از کم ته جج یې ته زموږ پلار نه یې ته زموږ نیکه نه یې ته به ناسې ته به حق فیصله کې دا نه ده چې بابري مسجد وران کړم او په هغې لپاسه منظر جوړ کړم قسم مې دې په خدای وي قسم مې درته وخوړ چې انډیا ته به لاړ شم او قسم مې دې په خدای چې د دغه جج نه به زه ښځه والم بله خبره زه دا کوم چې وروره زه نن د داسې جج منم داسې نه های کورټ منم چې غلطې فیصلې په هغې کې کېږي په هغه کې غلطه فیصله کېږي ولې زما جومات وران دی ولې 30 کروڑ مسلمانان دي لګ بګ په انډیا کې 30 کروڑ خو هغه 30 کروڑ مسلمانان چې دي هغه په نوم مسلمانان دي هغه بس تش په نوم مسلمانان یا لکه چې نن ته د جومات تپوس ونه کې نو دا خو به نه الله پاک تپوس کوي الله پاک به نه دا تپوس کوي چې لکه مسلمانه دې دنیا ته ته ما څه نه رالیږلی دې له مې رالیږلی چې روپۍ وهاو په جیب کې اچوه ډېر سیاستدانان تېر شو ستاسو د سترګو د وړاندې ګوره عمران خان ته ګوره هغه وایي زه 50 لکه کورونه ورکوم کروڑ نوکریان ورکوم د مرغۍ یو جاله دې تاسو له درکړي زه به یې لیکلم د مرغۍ یو جاله زه بل یو میسج ورکوم که د ډي سي دفتر دی که د کمیشنر دفتر دی او که د ډي پي او دفتر دی زه صوبایي حکومت ته یو میسج ورکوم چې وروره کله چې دا زموږ دا ملازمین راځي هغه که د ډي سي هغه د مطلب دا د کمیشنر د آفیس دی هغه که د ډي پي او د آفیس دی دا په 8 بجې راځي او په 4 بجې ځي دا غرور دنیا ملازمین دی په دې کې څوک په کوکارۍ څوک په د خوازخیلي څوک په د مټي نو کم از کم دا میسج ما زه ورکوم د صوبایي حکومت له چې په 8 بجې به راځي او په 4 بجې به ځي بله خبره زه دا کوم چې بابري مسجد چې کوم شهید شوی دی نو ډېر زیات موږ په هغې خفه یو خو په خفګان کار نه کېږي عملي کار پکار دی عملي کار دا پکار دی که تاسو سوچ وکئ نو په هغې لپاسه چې منظر جوړ کړي نو زه مسلمان پسه شوم ما ته تاسو ووایئ زه مسلمان نه ډوب پاتې نه شم چې زه د مسجد خبره ونه کړم ضروره زه د انصاف خبره ونه کړم نو زه لیډر پسه شم زه تاسو ته وایم چې داسې لیډران زه پر خپل پټ پورې راکاږم زه د خپل پټ مناسب هم داسې لیډر نه ګڼم ځکه چې نن بابري مسجد باندې یو لیډر خبره نه کوي
په انډیا په سپریم کورټ په فیصله باندې یو خبر نه کوي زه ډېر زیات په افسوس سره دا خبره کوم خانجي تاسو ته ډېره هرکلی وایو ډېره مهرباني ډېره شکریه د والي سواد زمونږ چې کوم صحافي دی هغه هم راورسېدو دی به درسره هم خپلې خبرې شیر کوي خو چې زه دا خپل تقریر ختم کړم نو انشاءالله تعالی بیا به درسره دی په اردو کې انشاءالله په انګلیش کې به تاسو ته سپیچ کوي په اردو کې به دا سپیچ کوي چې دا ټرمپ ته هم ورسي او مودي ته هم ورسي نو زما وروڼو زما مسلمانانو وروڼو که نن موږ وګورو په سلیماګانو دومره ګڼه ده چې وروره د ټکټ پې نه بوندی کېږي که نن موږ سوچ وکړو او بابري مسجد که موږ را د ټولو مسلمانانو دا حق دی که نه دی چې په دې باندې اواز پورته کړي او زموږ لیډران ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله اگر وروره څوک روډونه بندوي زما عوام ته مشکلات پیدا کوي هلکه مولانا صاحب ته لاړ شه د پنګاله مخې ته درنه ورکه ته لاړ شه په ډیر چوک کې درنه ورکه مولانا ته زه د دې ځای نه یو میسج ورکوم چې مهرباني وکړه دا روډونه بلکل کولاو کړه ولې چې زما مسافر رور راغلی دی او وروره ایرپورټ کې ناست دی زما ایمرجنسي شوه انکیس زما ته روډ بند دی نو زما سره خو هلیکاپټر نشته مولانا چې زه په هغې کې لاړ شم دا خبره خو ما پته نه ونه کړه نن که ته روډونه بند دی چا ته یې بند دی عوام ته یې بند د مولانا سره په دې اګري نه یم په روډونو سره اګري نه یم بله خبره زه دا کوم زه مولانا ته یم چې دا روډونه دې خوشې که او راځه زه به ننه مخکې یم او ته راپسې شه چې ډي چوک بند کړو دې ته وایي پښتو دې ته پښتو نه وایي چې هلته به لکه ډیویژن بند کړو کراچۍ روډ بند کړو مطلب دا دی بل روډ بند کړې دا خو ما ته بند دی عمران خان ته د دې کې څه پیدا شته وروره په دې کې د هغه کیبینټ ته څه نقصان شته ګوره بله خبره زه دا کوم مولانا ته چې مهرباني وکړه ریکویسټ درته کوم چې دا ګوره مولانا صاحب لاړو په اسلام آباد اتوار بازار کې کېناستو زه ولم تللی ومه په دې وجه تللی ومه چې یاره مهنګایي ده یاره بېروزګاري ده په دې وجه تللی ومه خو مولانا صاحب بس क्लीन बोर्ड शो रागे रागा सेना क्लीन बोर्ड 13 महीनों में क्लीन बोर्ड 13 दिनों में क्लीन बोर्ड हो गया अभी उसका प्लानिंग क्या है BCD हाँ रोड बंद करना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है हाँ रोड बंद करना क्यों बंद करना ये मेरा रोड बंद है ये तो टिपिक रोआ है रोआ है या नहीं है रोआ है ना इसमें क्यों मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब हार गया मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और डी चौक तक जाऊंगा इंशाल्लाह जोलता सुतदा खबर कोम चिना नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तता मुबारक किरकुम چې دومره زما په اکثر باندې 15,000 شپږ کسان خو به ولاړ که نه نو زه په ډي چوک کې په لګاو کسان نشم ودرولی که زه وغواړم زه روډونه نه بندوم زما د روډونو سره څه کار نشته ځکه چې دا غیر قانوني ده زه روډ بند کړم په ما به پرچه کېږي زما څه کار دی چې زه روډ بند کوم زه خپل عوامو له ولې نقصان ورکړم زه په نګاله مخې ته ولې نه ځم دا او زمونږ دا احتجاج چې دی دا په بابري مسجد باندې دی تاسو ته پته ده چې بابري مسجد ورانتلی دی او د هغې په ځای سپریم کورټ دا فیصله کړې ده چې یاره په دې باندې بندر جوړ کړي خیر خو دی که نه ولې زما مسجد به ورانېږي او سپین خان به دغه شانتې ولاړي قسم مې په خدای چې دغه لاسونه او جبه نه کټ کړم دا کومې خبرې دي چې انډیا کې کېږي ولې زموږ په پاکستان کې داسې فیصلې کېږي
زموږ په پاکستان کې خو ګوره کرتارپور ولا تا ورکو عمران خانه ما ولا نه دی ورکړی که زما په دغه دغسې کوه ما خپله جومات جوړ کړی و ښکلی جومات ما په دې کې داسې جومات شاهي جومات جوړ کړی و چې دا خو مسلم کنټریز ده زه ټیک ده د سیکانو احترام کوم زه لږ بس کما هلکه اوبه خو پکې څکو که نه وروړه ولې مری وچېږي نو دا خو میلانه نه یم چې تقریر وکړم او بیا لاړ شم په پالنګ کې اوده شم زه خو د اول هم د خپل کارکونانو سره ولاړ یم او بیا ورسره هم ولاړ یم او هم نظام لیوه سره ولاړ یم زه د انډیا سپریم کورټ ته چیلنج ورکوم چې په چلو ورځو کې دا فیصله واپس واله او بابري مسجد چې دی چې څنګه دې وران کړی همدغه شانتې بیرغ یې که نه په خدای یقین وکړه چې انډیا ته راپسې درځمه او قسم په خدای چې دا جبې نه کټ کړمه بله خبره زه دا کوم چې عمران خان که موږ ووایو بابري مسجد باندې لا تر اوسه پورې خبره نه ده چوته کړې هلکه لیډر دې ته وایي دې ته لیډر وایي د غریبانانو لیډر سپین خان ګوره زه بار دا میسج ورکوم د انډیا سپریم کورټ ته چې دا فیصله دې واپس واله بابري مسجد چې دی نو دا شی چیرې د دې بابري مسجد تپوس به نه سپین کوي سپینو دا یوه خبره اوره سپین خان لا ژوندی دی که مولانا پې خبره نه کوي نه دې کوي که په دې باندې بلاول خبره نه کوي نه دې کوي که په دې عمران خان خبره نه کوي نه دې کوي که په دې نواز شریف خبره کوي نه دې کوي هلکه بله خبره زه تاسو ته دا کوم چې وروره نواز شریف خو نه د دې جهان کو او نه د خپل جهان کو کله یو خوا راکاږي غریبو کله یې بل خوا راکاږي کله وایي دا سونه پانډ راکړه او کله وایي ټوله پیسې جمع کړه لکه مریض دی وایي دیږه که نه سپین خان یې ذمهوار شو الیسا 70 روپۍ دي دا به زه ورکړم زه دغه کیبینټ ته چیلنج ورکوم چې د نواز شریف دپاره زه پیسې ورکوم نو تاسو هم درکولی شم دغه بانک پیسې به زه ورکړم د سبا نه یې ولېږئ زه ذمهوار یم ځئ دی دې را نه شي چې زه ته دنه غوږونه کټ د پلار به م واپس راشي بله خبره زه دا کوم چې بابري مسجد باندې موږ راوتي یو چې بابري مسجد وران شوی ټولو مسلمانانو ته دا پته ده او دا انډیا سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې ده چې یاره په دې له پاسه دې منتر جوړ کړي نو کوه زه تاسو ته ویم چې په دې در مزار ورچې ورانې کوي نو دا سیکان به څنګه وي دا انکیس هسې خبره کوم چې ورانې که خدای والا وښایي دا سیکان به را منډې وایي که نه چې دا ولې نو زما ولې مسجد ورانېږي ولې تاریخي مسجد ورانېږي ولې وروره زه نشم کولی زه د خپل منظر ته تم تپوس کولی شم که زما د جومات په چلو ورځو کې دغه سپریم کورټ دا فیصله واپس وانغسته نو په رب مې د قسمې که په پاکستان کې څو چې د دنیا په یو او نه به سکي او نه به پلي بله خبره زه دا کوم چې وروره غټ لیډران ځان ته وایي دغه نه خو مړی روغ شو څوک وایي اوه اربه روپۍ چې دي د هغه پانډ جمع که هغه به له سپین خان جمع کړي زه سبا یې پرېږده څه چې ځې زه د هغه کار ومه شو مولانا ته یو میسج ورکوم مولانا چې تا دا سړې ډوډۍ خرڅې کړې وې په هغې باندې ستا پوره 2 میاشتې 3 میاشتې درنه کېده د خدای بنده اوس چې روډونه بند کړل لا پسې زه خو د دې په حق کې نه یم
تاسو په حق کې درودونه په حق کې دا چاته تکلیف ده دا زما د عوام ته تکلیف ده ها زما ما ته وخت چې گاډي ها توخه یو گاډي رکاو ما ته وخت زه به ومنم ځه ها ټیپ پر راځي تر پسې رودونه بند دي زستا په دې حد کې نه ما لاړ په نکاله بند کا لاړ ټي چوک بند کا لاړ اسلام آباد بند کا زبردست مارکیټ نه نو زما نن روره چې ټي روډ بند دی نو ولې بند دی نه چل دی زما مسافر رور راغلی دی 10 کاله 40 کاله بعد راغلی هغه ناست دی په قلاره ناست دی رور خپل کور ته نه چې راتلی مولانا دا ته چاله زور ورکې زما نو انشاءالله ته مولانا ته هم دا خبره کوم چې ډېر سمجدار دی علي تعالی چې ډېر ځای ته رسېدلی دی نو په دې هم رسېدلی دی چې هلکه کم از کم اسلام آباد ته رسېدلی وې موږ د به سمندر ورسېدو الله پاکه ما مولانا ټینګ کې مولانا ټینګ کې مولانا ټرت را وتښتېد هلکه مولانا ولې را تښتې نو کښېنه دا ته مه وایي نو کښېنه د دنیا یو طاقت تا نشي پاڅولی بله خبره زه دا کوم چې یاره دا روډونه کم بند دي مهرباني د ملا وکړي دا دې پوري طور توله وکړي که نه بیا بسې زه دا خلک راوباسم څه به یې کوله وکړم وزیر خزانه وایي ټماټر په 17 روپۍ کیلو نو هغه ته پته نشته هغه ټماټر علي نو هغه ته څه پته ده او که زما عام لوگ خلک دی زر به انګلیش استعمال کوي هلکه انګلیش د انګریزانو سره استعمالوه انګلیش چې دی ټیک ده خلک پسونه دي چې سړی راوالي خو زه اوس ځان دا غرونه PS صاحب نشم جوړولی چې اوس پکې ګډوډ شم د چا د نیا نوم به مې اخیستی بیا به مې زه ستاسو ډېره زیاته نن مننه کوم چې 5,000 کسان ما ته راغونډ شوي دي ځان پکې هم راغلی دی 10,000 कम از कम 10,000 ठीक है 10,000 हो गया भाई زه تاسو ته دا خبره کوم چې مولانا ته زه دا یو میسج ورکوم چې روډونه کولاو کا کنه قسم مې په خدای چې دا سیلاب ته باندې در پرېږدم ورشه اسلام آباد بند کا ورشه ټي چوک بند کا سپین خان کا اعلان وکړو په رب مې قسم یې صورت ہے چې زه په ډي چوک کې ناست یم په ډي چوک کې زه بله درنه انشاءالله په اسلام آباد کې کوم د هغې تاریخ ته سره فکس کوم نو خو لوز ته سره کوم اوبه نسکه ما خوښه زه داسې لیډر نه یم میں ایسی لیډروں میں نہیں ہوں زه تاسو ته دا خبره کوم که نن عمران خان دی وروره په بابري مسجد باندې خبره نشته که تارپور دی که څه شی دی دغه دې وله ورکو راشه وروره دا باقي پاکستان وله مو ورکه دا وله مو ورکه وروره زه عمران خان ته ریکویسټ کول غواړم چې تو کم از کم د ملک وزیر اعظم یې چېرته کونسلر نه یې چېرته ناظم نه یې چېرته یاره ګوره د ټماټرو خبره تاسو بار بار کوئ د ټماټرو خبره بار بار کوئ د ټماټر خو واقعي چې ګران دي او زموږ وزیر خزانه وایي چې هغه په 17 روپۍ کیلو دی لکه ها وروره یوه خبره مې واورئ ټماټر به ارزان دي 24 घंटे ورکوم چې ټماټر 20 روپۍ ته راکوي 20 روپۍ نه شو نو بیا وروره څونه باغونه چې زماره د اجازت ته شو کوئ او وړئ ټماټر شو کوئ سبزي ځانې شو کوئ دا ته په تاسو حلاله ده ځئ وړئ پاتې شوه د دغه خبره ولې یاره تاسو لږ سیمه وکئ ګوره څوک د چرګو خبره کوي ګوره ورګه واورئ جي وزیر اعلی صاحب وی زموږ محمود خان وایي وروره د سوات نه به څوک نه ځئ ما وی ڈان کا انتظار تو 11 ملک پولیس کر رہا ہے
पाकिस्तान का इंतजार तो 11 मुल्क पुलिस है। खबर हो रहा رونا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی صاحب بغیر د چرګو د اګو لري بل څه کار نشته. مهرباني وکړه هغه دې پړکې ور چرګې ورکړي دي. زه بله خبره دا کوم چې دې خلکو له روزګار ورکړه. راتلي ستا ایرپورټ چې دی نو په هغې کې خره ګرځي دا کوله وکړه. بله خبره دا جیل کوله وکړه. بله خبره موږ د خیبر ځکه تاسو ته دا ووایم دوی موږ 50 لکه کورونه ورکوو د چلچلي او چاله ورکړه زه به بیا هم ووایم د چا بله خبره نن تاسو تسلیم کړه او نن ټول پاکستان بلکې پوره دنیا تسلیم کړه چې سپین خان په بهترین مسجد باندې راووتو. انشاءالله تعالی دا هر یو کورم باندې سپین خان لاول وڅوتی نوره لاول به سپین لاول به زه بیا وروستو نواز شریف دی بیا بلاول دی بیا پسې عمران خان دی وروستو به دې راوځي د سپین خان نه وروستو و بیا که تاسو راوځئ دا مزه به یې نه ښه خبره ده وایي. ښه ډېره مهرباني. ښه زه تاسو ته دا خبره کوم چې په بابري مسجد باندې موږ راوتي یو موږ په هغې باندې ډېر فوکس ورکوو ځکه लाइव चलाया फॉलो प्रेज ओके بابري مسجد چې شی دی نو موږ هغې سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې ده نو دغه فیصلې واپس والي څنګه ستاسو خوښه ده وروڼه؟ قرارداد دې واپس والي قرارداد دې واپس لاسونه چوت کړئ لاسونه چوت کړئ. ګوره وروڼه ګوره مراد سید وایي زما په نوم باندې یو ټنل کېږه او پردیوس عایشه کوان وایي زما په نوم باندې یو ټنل کېږه. لکه وروڼه دا خو به بیا وروڼه دا خو به ګرانه شي نوم باندې د ټنل نوم کېښودی شي یا د فردوس عایشه کوان هغه به بل بچان کړي. زه دا خبره کوم چې نن به وروڼه ته دا ایرپورټ کولاو کړم په دې به زه خپل نوم کېږدم زما څه کار کوي. ایرپورټ به زه کولاوم انشاءالله تعالی د دې ابتدا به هم زه کومه. ګوره 20 جهازونه هغې له ما انشاءالله تعالی چې هغې له اخیستي دي په هر ولایت کې زه باقي حکومت ته چیلنج ورکوم چې دا ایرپورټ سبا له کولاو که چا جهازونه پې زه راکوز کړم. دویمه خبره روډونه بند دي خلک ډېر زیات میسیجونه رالیږي وایي روډونه بند دي. مولانا صاحب د خدای خاطر او دې چولۍ ته وګوره دا روډونه کولاو کا جومات کې کښېنوې کوم روډونه چې خراب دي د شنګلې دا ملګري وایي چې د شنګلې روډونه خراب دي تاسو چې خراب دي نو مهرباني وکړئ تاسو چې کومې دعوې کړي دي هغه خپل عوامو سره پوره کړئ. هغه 50 لکه کورونه دې په بلا ولګي او هغه کروڑ نوکریانې دې هم په بلا ولګي دا دې ستاسو شفارک شي خو زموږ زوړ پاکستان موږ له راکړئ د خدای خاطر ته وګورئ دا نوی پاکستان لرکئ نوره لاسونه ټول چوت کئ په اتفاق لاسونه چوت کئ. زه به یوه ناره لګوم د هغې جواب به راکوئ خو ډېر په تیزئ. انډیا 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 سپریم کورټ انډیا سپریم کورټ انډیا سپریم کورټ بابري مسجد زنده‌باد بابري مسجد زنده‌باد بابري مسجد زنده‌باد بابري مسجد زنده‌باد. ورغی وس پرتا وس ډېره مهرباني ستاسو زمونږ دارونه دا واپس تقریر له راځم خو زه خانجیل هم مقرر کوم چې دی په اردو کې ستاسو سره په اردو کې کم از کم دی زه تاسو ته تقریر کوم وروڼه تقریر کوم خو زه هغې له یم چې ځان ته عمران خان وایي ځان ته بلاول وایي ځان ته نواز شریف وایي
څوک سوی الګه زه هغه لیډران نن چیلنج ورکوم چې سپین خان 10,000 کسان دا جمع کوي تاسو په ثابتو پارټیانو چې مشاورت وکړئ تاسو دومره کسان نشئ راجمع دا خو یو معمولي انسان ته میسج دی سلام مودی ये तो ट्रेलर था पिक्चर आना तो बाकी है ना जो तस्ता हम चिमूदी सर कीमत में वो लगाओ $10 अरब कतासी मर रहा है कचवंदे रहा है आग सड़ी ला बता नगद चिकवर कम मजे को खुदा मोदी रहा है गोरा ज़बाबरी मस्जिद बांधी खबर गोल गोरम زما بابری مسجد ولی شهید شهره پدې عمران خان خبره ولې نه کوي پدې بلاول خبره ولې نه کوي پدې باندې شهباز شریف خبره ولې نه کوي ها مریم نواز هم خبره نه کوي یو سره به نه کوي ورا زمونږه ورګه زمونږه خیبر پختونخوا وزیر اعلی په بابری مسجد باندې دوه خبرې نه کړي بالکل نه کړي نه کړي ها هغه سپورت وزیر اعلی نه دی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پښتو تاسو خبره کوي اواز پر کوي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی زمان خپل وزیر اعلی زمان خپل وزیر اعلی یار لکه د مور سره کیسه وځه کوي بله خبره ده کوم ولا یو میسج ورکول غواړم دا په توجه سره واورئ که د ډي سي اپیس دی هغه کې د کمشنر اپیس دی زه صوبایي حکومت ته په دې کې ریکویسټ کوم صوبایي حکومت ته په دې کې ریکویسټ کوم چې دا غریبانان ملازمین چې کوم راځي څوک په خواځه خېلي څوک په مټي څوک په لکه د لرې لرې علاقو وي نو د دې ډیوټي چې دا د سهار نه په 8 بجې او په 4 بجې باندې وځي اوس په 9 بجې راځي او په 4 بجې ځي نو زه د هغې ډي سي اپیس چې څومره دی یا کمشنر اپیس چې څومره دی د سبا نه به انشاءالله تعالی په 8 بجې ها د تیارۍ خبره راغله یو منټ صبر وکړئ وروره یو به ټریفک نه بندوئ زما تاسو لږ چپ کوئ یاره ګوره یو به ټریفک نه بندوئ ځکه چې زما مسلمان ورور ته تکلیف میلاو نه شي एम्बुलेंस प्रोदई आम गाड़े प्रेदई द मौलाना कार बना कोई द मौलाना कार बना कोई हाँ जमा बने के पुरामन इंतजार के जो ट्रेली नहीं पकी थी सिरी पके बिल्कुल रोड बना बंद होई द रोड पे हिमायत किया वहाँ सेडून तो उतरी गई पुरामन उतरी गई अच्छा नुकसान में कोई 15,000 कसान तो और सीधा हाँ सो द बाबरी मस्जिद पे हक के और द इंडिया सुप्रीम कोर्ट खिलाफ दग सुप्रीम कोर्ट ता चैलेंज वर्को چې په چلو ورځو کې دا فیصله والا سپین خان دله دا پیغام درکړی سپین خان یو خبره ته کوم کله ډي سي اپیس دی هغه کله کمشنر اپیس دی هغه کله ډي پی او اپیس دی په 8 بجې به ملازمین راوځي او په 4 بجې باندې بځي بالکل بځي ځکه شیرو یاره تو اردو میں کیا کرنا چاہتا ہوں یار سپین خان سپین خان سپین خان ستاسو ډیره زیاته شکریه ادا کوم د پرنټ میډیا د پولیسو او د ډي پی او د ډي آی جي او ستاسو زه خصوصا د ډي سي صاحب هم زیات شکریه ادا کوم چې ټایم په ټایم ماته یونیورسي میلاویږي ډیره مهرباني وزیر اعلی نه بګوي طالبو کې د بجلی کے پی کے وزیر اعلی ته زه دا خبره کوم بلکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته زه دا خبره کوم چې هغه پلی اوور ستاسې شوې ستا
کریان سشوی ستا غرور پولون سشو ستا 50 لک کورون سشو ستا کرور نوکریان سشوی آگے پزایر لچر کی در کرے نور سوال آگم کڑا کی ارے دیما دیکھو جتا ستا دا خبر نن سبا دا غریب جاڑی سینا پک سوا 500 علیکہ دا سیوا کے سر ہوتا ہے ورچو دولس سوئی تو ورچو دا بڑا قیامت پوری سر دا 300 روپے منگالو اور پا 500 روپوں کی سری نن سبا کرا سبزائی دکاندار لور کی 500 روپوں لوٹ ور کے جو تالت 300 واپس نہ کر گئی ٹھیک شو بات شو دا ٹماٹر خبرہ جو باغونے دا معلوم دے رو رہا زی اوزان شکو ہے اخریش کافی ہے تو میں نظر کو چاچار نکی گئی پاسان لا شکو ہوئی دیو خبرہ بجلی بلو بجلی بل داغو عمران خان میں چنا ٹیکس دوں گا نہ بل دوں گا او داغو داغے دا خلی خبر رہا یہ سنو بات سنو بھائی سنو بات سنو عمران خان آپ نے کہا تھا کانٹینر پہ میں انشاءاللہ معیشت کو سنبھالوں گا حکومت کو سنبھالوں گا معیشت ہم سنبھالیں گا حکومت ہم سنبھالیں گا یہ مولانا کا کام بھی نہیں ہے یہ عمران خان کے کام بھی نہیں ہے یہ نواز شریف کے کام بھی نہیں ہے سارا کرسی کا کھیل ہے کرسی کا کھیل ہے کرسی کا اقبل تقریر خانجی مولانا ندیر وقنا دیبتا نا دیبتا دیبتا اردو والی رکھے سنتر کی او خانجی لبلن اردو مچنا شی بسم اللہ الرحمن الرحیم سن لو بھائی صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم وطنو یہ جو بابری مسجد کے حوالے سے جو یہاں پر ایک تقریب یہ جو جلسہ رونما ہوا ہے یہ سوات میں پہلا یا پاکستان میں پہلا لیڈر ہے چاہے وہ جو بھی ہو بنی کریکٹر ہو یا ریئل میں ہو لیکن آج بابری مسجد کے لیے نکل آیا ہے اگر ہم بابری مسجد کا پورا قصہ آپ کو بتائے تو ادھر کی جگہ انڈیا سپریم کورٹ نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ چونکہ 1800 میں یہاں پر رام پیدا ہوا تھا اور یہ 15 میں باقر علی خان جو کہ مغل واگزار تھا جو کہ بابر کا گورنر تھا انہوں نے تعمیر کیا تھا اور اس کو بابری کے نام سے تشبیہ دیا تھا اس وقت اور یہ انڈیا کے 5 بڑے مساجد میں شمار ہوتا ہے بدقسمتی سے ہمارے لیڈران تو کرتارپور کا راہداری اس پر ہم اس کو بلیم نہیں کرتے لیکن وہ تو اگر آپ ایک سائڈ سے ان کو اب پاکستانی سرزمین الاٹ کرتے ہو تو پھر تو امرتسر میں ہمارا بھی ایک مزار وہاں پر دفن ہے ہمارا دیوبند مدرسہ بھی وہاں پر ہے تو کیا پھر ہمیں وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے 100 دن ہو گئے ہیں کہ کشمیر کے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں یہاں پر دوگلا پن ہے کشمیر کے لوگ سسک کے مر رہے ہیں فلسطین ہمارا قبلہ اول ہم سے آزاد ہو گیا ہے وہ ہم سے چلا گیا ہے وہ یہود نصارہ کے زیر اثر ہے یہ بابری مسجد بھی یہی یہود اور نصارہ کی زیر اثر آیا اور انہوں نے قبضہ کیا اگر ہم نور الدین زنگی کا ذکر کریں تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے ارد گرد ان یہود اور نصاروں کی وجہ سے سیسا پلائی دیوار تعمیر کی تھی پھر بیت المقدس کے لیے نور الدین زنگی نے ممبر بنایا تھا تو صلاح الدین ایوبی نے اس ممبر کو اسی آج مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بابری مسجد میں فیصلہ آیا ہے اور پورا ملک خاموش ہے کیا محمد بن قاسم کا ایک بیٹا بھی پاکستان میں نہیں ہے کہ وہ بابری مسجد کا پوچھ سکے یا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے کافروں کا
ظلم ستم سہے گے تو میں اسپین خان کو داد دیتا ہوں اپنی طرف سے بحیثیت ایک لکھوال، بحیثیت ایک صحافی، کہ انہوں نے یہ اقدام کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی. وما علینا الا البلاغ المبین. بس اور گورا زود دین اپ سٹیٹ لینڈ ورکوم بس ختم ہوا ہے. او بس دا مظاهره ختمو ځکه چې زه چاله تکلیف ورکول نه غواړم. دا خو د الله مهرباني وه چې باران یې راته ودرو. که بل راغلی وی په شبو شبو باران به پې ورېدو، زما زړه صفا دی، گلے به مې ورېدې، گلے. ګلی به پې ورېده. زه مودي سرکار ته یو میسج ورکول غواړم او دا انډیا سپریم کورټ ته یو میسج ورکول غواړم. زه اردو میں میسج دے دوں، ٹھیک ہو گیا. سن لو مودی سرکار، میں آخری ڈیڈ لائن میں یہ کہوں گا کہ میں انشاءاللہ تعالی تقریباً آج 15 تاریخ ہے، انشاءاللہ میں 2 تاریخ تک مہلت دیتا ہوں. اگر 2 تاریخ کو بابری مسجد کا مسئلہ حل نہ کیا جائے تو اس پر انشاءاللہ پھر میں سارے شہر کو بند کروا دوں گا. آپ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ آواز دے دو، آواز لگاؤ، ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ہم 2 تاریخ پہ انشاءاللہ ڈیڈ لائن دیا ہو گیا. تو بڑا مہربانی آپ کو انشاءاللہ 2 تاریخ کو بس ستاسو ډیره مهرباني. د 2 تاریخ